د عام انتخاباتو کال 2023 د ټاکنو د تیارۍ حوالې سره عوامي نشتل پارټۍ کلي بازار ریاض خان په حجره کې د انتخابي غونډې تابیا کړې وه چې پکې د عوامي نشتل پارټۍ کارکنانو او عام ولس په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. غونډې ته د انیکیس امیدوار احمد علي خان، د پی کې 55 امیدوار سید محمد سهیل باچا، سابقه ناظم اقبال حسین، عدنان خان او نورو وینا وکړه. مقررین وویل چې روټي کپړه مکان نوې او زوړ پاکستان اسلامي نظام راوستل او دغه شان نورې ټولې نارې دروغ ثابت شوې. د عوامي نشتل پارټۍ نه علاوه یوه پارټي هم د پښتون د حقوقو لپاره غږ نه کوي. د پښتنو غمخوار صرف عوامي نشتل پارټي ده. د عوامو مینه ولیده چې لکه ډېر په جوش او خروش سره دلته راغلي وو او په موږ سره انشاءالله په اتم تاریخ به په لاټین باندې مخ وروهي او لاټین به کامیابي انشاءالله. یاره زما وروڼو میرخاکسارو تاسو ګورئ که نه د اولنۍ ورځې نه اوس واله پورې لکه ما د ناامیدۍ خبر نه ده کړې. خو هر سړی ما ته وي چې ګټه ستا ده ګټه د لاټین ده انشاءالله او کامیابي به هم ستاسو انشاءالله. او ما سره د خلکو د خپل د علاقې مشرانو هغه د نورو مشرانو هغوی ما سره پارټۍ نه دي کړي خو ما سره د دوستۍ او د ورورۍ زه کشر ګڼلی ما سره مرسته کړې ده. د هغوی په ډاډ باندې د خپلو پښتنو په ډاډ باندې د پی کې 55 د عوامو په ډاډ باندې هغه خلکو چې هغه زما غونډې جوړې شي زما سره درد جوړ شي په ګټه به د دې پی کې 55 د ټولو عوامو د غریبو عوامو انشاءالله تازه آواز جوړېږم او لاټین به کامیابېږي په اتم تاریخ باندې. امید لرم د رب د خپل رحم نه زه دا محیط لرم انشاءالله. تعلیم دی او تعلیم داسې تعلیم چې د عدنان والي تر 14مه پورې به انشاءالله مونږ بچو له او بچیانو له مفت تعلیم ورکو. کومې بچیان چې زمونږ سکول ته ځي یا کالج ته ځي یا یونیورسټۍ ته ځي نو هغې له به د جیب خرچې په طور مونږ 15,000 روپۍ میاشت هم انشاءالله ورکو. کم ځوانان چې زمونږ تعلیم یافته ځوانان دي او هغې بېروزګاره دي هغې له د 8 لکو نه والې د 15 لکو روپو پورې به مونږ بلا سود قرضې ورکو. دغه شان به سولرایزیشن سیستم که د زمیندارو دپاره او که د غریبانانو د کورونو دپاره مونږ به هغه کوو. او انشاءالله دا زما وعدم ده او دا زما یو درینه خواهش هم دی چې انشاءالله د تحصیل وروستم دپاره به ګیس زما دا به لومبۍ پس پریارټي چې زه به تحصیل وروستم ته ګیس راولم انشاءالله دا زما د دې خپل وروڼو سره دې ځای نه واده ده. مقررین وویل چې په 8 فروری خپل اوټ د عوامي نشتل پارټۍ په حق کې استعمال کړي چې یو وارې بیا صوبه د ترقۍ په لار مخکې شي. د کیمرې ټیم سره عمر خاکسار، روستم نیوز مردان.